اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیر زیاتو عزتمندو اوریدونکو کتونکو خویندو ورونو السلام علیکم. زما ورونو زه لیټ لایو رالمه خو زما ورځم نن ډیره زیاته بیزي وه. بیا 8 بجې زما یو چینل و میلمانه و 9 بجې ما هغوی سره روټۍ خوړله 10 نه د 11 بجو پورې زما بل چینل و نو په هغه وجه باندې زه لږ لیټ لایو شوم. زما ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن زمونږ د باجوړ نه په ډېر ګڼ تعداد کې د ماموندو نه کډې چې کوم دی نو هغه رابیزې شوي دي او سبا کیدای شي نور خلک په ګڼ تعداد کې راوځي. که څوک پاتې هم موږ ورته دا درخواست کوو چې ورونو راوځئ، ځکه چې دا د توپونو او د ماټر ګولو جنگ دی او په دې کې که 5 ګزه مخکې ګولۍ لاړه همداسې ویلې نقصان کیږي، که وروسته رالم کیږي، که چپ لاس ته لاړه، که ښی لاس ته لاړه او دا ځي. دا موږ ته پته ده چې لکه دا څه ګایډډ مزایل نه دي. د ماټر ګولۍ په 5م ډز باندې په صحیح ځای لګي. یو ځل ډز وکړي وایي لږ د مخکې وشتو، بیا وایي لږ د شاته وشتو، بیا وایي ښی طرف ته نه لږ لاړ، بیا وایي چپ ته. نو چېرته 5م ډز وکړي نو هغه په صحیح ځای ولګي. نو که څوک پاتې هم زموږ ورته دا درخواست دی چې بس خپل ورونو هغه وایي ځان دی نو جهان دی، نو مهرباني وکړئ او راوځئ. بیا که څوک بیخي پاتې او بالکل نه راوځي نو هغه یا د کور دپاره نه یو کس نیم پاتې شي، زنانه واړه مالونه راوباسي، او څوک پاتې شي نو هغه دې بیا مهرباني وکړي او خپل ځان دې محفوظ کړي. زموږ ورونو زموږ قومه موږ نه چې تر هر حده پورې کېدو نو هغه کوشش هر انسان په خپل وس باندې پړ دی. زموږ نه چې تر کم حده پورې کېده نو موږ دا کوشش وکړو، موږ دا ستړی وکړلې، موږ دا هلې ځلې وکړلې. هر سړي په خپل ځای باندې که د چا د دعا وس شوی دی هغه دعا کړې ده، که د چا د منډې وس شوی هغه منډه کړې، که د چا د خبرې وس شوی هغه خبره کړې ده. تر کم ځای پورې چې موږ خپل اواز رسولی شو، کم ځای ته موږ خپل ځان رسولی شو، نو تر هغه وخته پورې موږ دا کوشش وکړو چې زموږ په دې خاوره، زموږ په دې ځمکه باندې نوره اینه توی نه شي. او دا اینه د بل چا نه ده، دا زموږ خپله اینه ده، دا د مسلمان ده، دا د پښتون ده، دا د بل چا اینه نه ده چې دا په دې زموږ په ځمکه باندې تویه نه شي. د هغې دپاره نه زموږ د باجوړ قوم، زموږ مشران، زموږ سیاسي خلک راووتله او د خپلو سرونو پروا یې ونه کړله. د 2 غټو طاقتونو په منځ کې او په خالي لاس باندې د قرآن په لاس باندې ودرېدله او جرګه جوړه شوله. موږ د جرګې هم ډېر زیات د ممبرانو مشکور یو او هم ډېرې زیاتې ستړې وکړلې، ډېرې منډې تړلې ووالې او ډېرې په اخلاص سره یې ووالې او ډېر کوشش یې وکړو. خو الله ته به نه و منظوره چې دا خبره په خبرو، ځکه چې بېګاه جرګې کمې خبرې وکړلې نو د هغې نه معلومه دا شوله چې دا خبره په جرګو باندې او په خبرو باندې ختمه نه شوله. موږ اوس هم لګیا یو، کوشش کوو چې په دې ځمکه باندې اینه تویه نه شي. خو به هر حال که چېرته دلته جګړه کېږي نو چې تاسو خپل سرونه که هلته نو چې په کلي کې نو چې په کلي کې محفوظ کړئ او راوځئ نو دا به د ټول نه بهترینه خبره. سوال مې دا دی اوس خپلو به د باجوړ عوامو ته چې دا ورونو دونه ډېر خلک نه دي، نه دا دومره په غټه سطح باندې دغه دي. زموږ به ایمانداري او غیرت دی چې دا خلک زموږ نه د باجوړ نه بار ونه وځي. که د چا سره خالي ځای نه دي، چې بعضې خلک داسې چې لا کورونه یې جوړ کړي ورغلي نه دي، نو مهرباني وکړئ که 2 خاندانونه پکې ځای کولی شي، که کور غټي په منځ کې پکې پارټیشن وکړئ او 2 خاندانونو له پکې ځای ورکړئ، 3 له پکې ورکړئ. که د چا خپل پردی د کور ستر پرده نه نو هغه خپل کورونو ته راولئ، 2 کمرې هغو له ورکوئ، 2 کې ځان له ګزاره کوئ. که د چا دیرې دي، که د چا هر څه دي، خو اولنۍ خبره دا چې زموږ دارونه نه د سرکار محتاج شي، نه د چا بل چا محتاج شي او د دیو دا خدمت موږ دیو له موږ په کورونو کې هم ځای ورکړو، په زړونو کې هم ځای ورکړو، په جوماتونو کې هم ځای ورکړو، په خپل زړه کې دې خلکو له موږ ځای ورکړو. د دې ور قسم خدمت اول موږ په خپله وکړلی شو. که کوم زموږ د خامخا د وس نه بار کېږي
نو موږ د ډي سي صاحب نه درخواست کوو، موږ د انتظامیې نه دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ زموږ سره څومره سرکاري بیلډینګونه دي، که هغه سکولونه دي، که هغه هسپتالونه دي، که هغه بعضې بي ایچ اوګانې دي چې په نوم بي ایچ اوګانې دي، که هغه بي ایچ اوګانې دي، که زموږ سره دا ټرمینل دی، نو په دې کې تاسو د سبا نه دا چې کوم دی دا خالي کړئ او دا چې کوم دی نو زموږ دا کوم رونه چې آی ډي پیس کېږي د دې دپاره نه تاسو دا ځینې چې کوم دی په دې کې دیو له بندوبست وکړئ او ګرمي ده دا د خیمو د اوسېدو ورځې نه دي او توپاني بارانونه دي، دغه خلک یې ویوړو تباهي وکړله، نو مهرباني وکړئ په دغه کې ولسی ورکړئ. د هغې نه علاوه چې زموږ کوم د پرایویټ پبلیک سکولونو دغه دي دا تنظیم دی، د هغوی خپله یو زبردسته باډي دی، یو ښه تنظیم دی، نو د هغوی د مشرانو نه زما دا درخواست دی او انفرادي طور هم چې د چا پبلیک سکولونه دي نو د هغوی نه مې دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ. موږ امید د ربه کوو چې دا قیصه به دومره زیاته نه اوږده کېږي او د دې به خدای پاک څه حل راوباسي. اول خو موږ دا کوشش کوو چې اړو دغه شان حالات رانشي د جنګ جګړې، خو به هر حال که چېرته رام شي نو دا به دومره د اوږد وخت نه وي چې دی کې به کلونه نه یم. نو زما دې کې به هفته یا 10 ورځې ټیم به یو، نو زما دغه د ملګرو ته هم دا درخواست دی، دغه پرنسپلانو ته، دغه هیډ ماسټرانو ته، کوم چې د پرایویټ پبلیک سکولونو دي، د کالجونو دي، چې مهرباني وکړئ تاسو د خپل سکولونه، د خپل کالجونه د څه ټیمه پورې تاسو دا د آی ډي پیزو دپاره نه خالي کړئ. زموږ بچي دي خو بس هفته سبق ته نه به وي، په کور کې به ورته ټیوشن به ورته کوو خو چې په دې خلکو تکلیف تیر نه شي. او انتظامیه له زموږ دا مشوره ده، دا مو ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ دا کوم سټیډیم چې تاسو دغه کلی دی دا خیمې هم پکې ټاکوالي دي، بس دغه ښکاره ځای دی چې څوک راوځي او د چا خپل پردی یا کوټه یا څه داسې ځای نه نو هغه د مهرباني کوي دغه خیمو له دې راځي، خو په دغه ځای کې د هغه رجسټریشن کېږي او په کم ځای کې چې سکول خالي دی، هسپتال خالي دی او بیلډینګ خالي دی نو د دغه ځای نه دی بیا هلته منتقل کوي. نو فرض محال حالات دا شو چې موږ ورته کورونه هم خالي کړو، حجرې مو ته خالي کړو، په خالي ځایونو کې هم دیره کړو، په هغې کې هم د دې کار ونه شي، په سرکاري سکولونو کې هم ونه شي، په پرایویټ سکولونو کې هم ونه شي، په هسپتالونو دا بیچوګانو د هاسټلو کې هم کار ونه شي، نو به فرض محال بیا د حالات د مجبورۍ که څوک خیمې ته راشي نو را دې شي، خو داسې سمدستي په خیمو کې دا خلک اچول چې زموږ سره سکولونه خالي دي، زموږ سره بیچوګانې خالي دي، زموږ سره سرکاري بیلډینګونه خالي دي، موږ سره پرایویټ سکولونه خالي دي، موږ سره خالي قلاګانې دي او په دې حالاتو کې موږ خپل خلک په خیمو ته ورولو نو دا چې کوم دی مناسب نه ده. نورونو زمونږ نه چې کوم د بندګرۍ کوشش کېدی شو هغه موږ وکړو، که ما جرګه چې و په دې کې به 8 کسانو یا 9 کسانو، خو دې سره زموږ د ټول باجوړ پوره اعتماد دیو له موږ ورکړی و په 3 خبرو باندې چې اول نمبر خو دې خلکو ته سوال وکړي چې لاړ شي، که نیزي چې بیا زموږ د آبادونه وځي، که زموږ د آبادونه نه وځي نو بیا خپلو خلکو ته سوال وکړي چې بس تاسو ته نقصان ورنه رسېږي راوځئ. اوس دې ولته څه خبرې کړي، بیا هغه خبرې زموږ سره نه دي شریکې کړي او نه دې موږ تپوس کړی دی چې یاره هغوی درته څه وویل او تاسو څه وویله، موږ وله بس دغه شانته ډوب اختیار ورکړی و چې بس په هره طریقه باندې کېدی شي خو چې دا خبره په خیر او په عزت او په دغه سره افهام او په تفهیم سره ختمه شي. هغه وجه ځان ښه خپل کوشش وکړو، زموږ نور هم کوششونه روان دي. په سبا چې کوم دی نو موږ دعوتنامه ورکوو آفتاب شیرپو خان ته، کوم د 23 تاریخ مارچ دی چې په دې کې هغوی د هغوی پارټي زموږ سره بھرپور شرکت وکړي. د دې نه مخکې کومه صوبایي کمیټې چې جوړه شوې موږ ایمل ولي خان ته دعوتنامه ورکړله، موږ افضل خاموش صاحب ته د مزدور کسان پارټۍ مشر ته هغه ته هم دعوتنامه ورکړله، موږ محسن داوړ ته دعوتنامه ورکړله. په 12 تاریخ باندې پاکستان پیپلز پارټۍ موږ د عالمګیر خان په کور کې د ټولې صوبې د صدرانو، د جنرال سیکرټریانو او د سیکرټري اطلاعات او د هغې سره سره زموږ چې کوم ټیکټ هولډر دي د هغو ټولو میټینګ راغوښتی دی د لانګ مارچ دپاره نه چې تیاری یې ورته وکړو. په 17 تاریخ باندې ایمل ولي خان په اسلام آباد کې هم په دې امن په ایشو باندې آل پارټي کانفرنس راغوښتی دی. په 23 تاریخ باندې بیا چې کوم دی نو زموږ اسلام آباد ته د خیره سره د ټولو پښتنو د پښتونخوا چې څومره سیاسي پارټۍ دي، څومره قومونه دي، څومره خلک دي
نو خپلې جنډې به م کور پرېښي، یوه د امن سپینه جنډه به راسوي او د اسلام آباد په ښار باندې به انشاءالله تعالی ورځو او هلته به دغه زموږ جلسې ته د پاکستان چې څومره سیاسي پارټیانې دي د هغوی مرکزي قیادت تقریرونه کوي، که هغه فضل الرحمن صاحب دی، که هغه بلاول صاحب دی، که هغه نواز شریف صاحب دی، دغه ټولو ته دعوتونه روان دي، هر پارټي کانفرنس کې راغوښتلی کېږي. نو انشاءالله تعالی زموږ خپل کوششونه روان دي د خپلې بندګرۍ په دې کې د عوامو هم زموږ سره د بھرپور تعاون ضرورت دی، ځکه چې اوس موږ به لاړ شو اسلام آباد ته، چې د عوام را سره لا نړ شي د پښتونخوا او موږ هلته 10,000 خلک او 11,000 خلک لا نړ شو، یا 20,000 کسان لاړ شو یا 30,000 کسان لاړ شو، نو د هغې خو به هېڅ قسم اثر ونه شي. موږ به کوشش خو وکړو، موږ خو ټولو صوبایي قیادت چې کوم دی دا هم راپاڅوو چې وروره تاسو موږ دغه یاستئ مخکې شئ. هغو پاڅېدل په خپل مرکزي قیادت پسې، د ټولو پارټو سیاسي مرکزي قیادت چې کوم دی نو اوس هغه هغوی ته ناست دي چې بای تاسو هم راپاڅېږئ. نو زه مرکزي خلک هم راپاڅوو، صوبایي خلک هم راپاڅوو، موږ هم ورسره ودرېدلو، خو چې عوام را سره نه وي نو د هغې به هېڅ اثر نه وي. دا ستړی او دا خوارۍ چې کوم دي دا به سین ویسي. نو زموږ دواړه طرف ته کوشش شروع دی، زموږ لنډ کوشش هم شروع دی چې په وختي طور باندې چې کوم دی نو موږ په دې شیز کې څه قلارې راولو، او زموږ لانګ ټرم کوشش هم شروع دی چې د دایمي وخت لپاره نه، د راتلونکي زموږ د نسلونو لپاره نه موږ خو په دې ځمکه باندې هر څنګه وخت خو بس تېر شو، تقریبا ډېر حده پورې تېر شو او لږ پاتې دی. خو زموږ چې دا کوم نسلونه دي، زموږ کوم بچي دي چې د دوی مستقبل چې کوم دی دا موږ پوره من جوړ کړو، دا یقیني جوړ کړو چې د دوی ژوند پوره منه او تیر شي، داسې حالات ویني لکه دا په موږ باندې چې وخت په وخت باندې راځي چې هر وخت یې کړی په سر او در په در باندې ګرځو، او دا څه حالات چې دي دا بار بار موږ دوهراو، بار بار دوهراولو ضرورت نشته. خو خبره دا ده چې موږ کوششونه پرېښي نه دي، حوصلې هم پرېښي نه دي، د هر طرف قسم خطرو باوجودو موږ هغه خپل جدوجهد چې کوم دی هغه جاري ساتلی دی. نو په دې کې تاسو زموږ سره بھرپور تعاون وکړئ، ځکه چې ستاسو د تعاون نه بغیر موږ هېڅ هم نه یو. شهید ذوالفقار علي بوټو صاحب به ویل چې طاقت کا سرچشمه عوام ہے. تاسو ولې په باجوړ کې د باجوړ عوام ثابته کړه چې طاقت کا سرچشمه عوام ہے، چې اپریشن شروع شو، یو طرف ته زورور خلکو ټوپک په لاس او بل طرف ته زورور خلکو ټوپک په لاس او توپونو او ټینکونو په لاس، خو چې کله د باجوړ عوام خالی لاس تشتو راووتو، خو چې راووتو د یو بل سره اوږه په اوږه باندې ودرېد، تاسو ولیده چې هغه کوم ځان ته به زورور ویل دواړه خلک هغې ځای په ځای ودرول، او تر اوسه پورې له هغه امن چې کوم دی نو جاري دی. نو عوام چې کوم دی په دې کې څه شک نشته چې دا د طاقت سرچشمه ده، خو دا په هغه صورت کې ده چې دا را په اتفاق شي، دا یو ځای ته شي، دیو اواز یو کړي، دیو طاقت یو کړي، نو هله بیا دا د طاقت سرچشمه ده. او که نه هر سړی ځان له لګوي او هر سړی په دې باندې چې یاره دا زه کومه خبره کوم نو بس دا ټیک دی او دا ټول خلک دی په ما پسې راځي، او بل هم وایي چې دا زه څه وایم دا ټیک ده، نو په دغه صورت کې بیا د عوام هېڅ دا بیا هسې خاص و خشاک دی، د دوی بیا نه څه حیثیت شته دی او نه د دوی بیا څه طاقت شته دی. د دوی طاقت او د دوی حیثیت په دغه یو صورت کې دی چې دا کله په اتفاقي او دوی اواز یو وي، دا زه نه وای دا موږ وای، نو هله بیا د دوی طاقت وي. نو ډېره مننه ورونو، خو یو ځل بیا انتظامیې ته دغه درخواست کوم چې د سبا نه د مهرباني وکړي کوم سرکاري بلډینګونه چې دي نو دا د مهرباني وکړي دا د زموږ کوم ورونو ته چې تکلیف ته بې ځای کېږي دا د هغوی ته په فوري طور باندې خالي کړي. زه به سبا د ډي سي صاحب سره هم رابطه کوم، ورتلی خو نه شم ځکه چې سبا هغه آفتاب شیرپو خان له موږ هغه دعوت دغه دپاره نه ورکوو، خو په فون باندې به ورسره رابطه کوم. او زموږ چې کوم د پبلیک سکولونو د تنظیمونو صدر صاحب دی، غالبا چې بادر صاحب دی که اوس بدل شوی نه، نو هغه خو ښه ایکټیو سړی دی او په هغه ته به هم دغه درخواست کوم چې خپلو سکولونو والا ته دغه درخواست وکړي چې موږ ته ځینې خالي کړي، چې زموږ دا کوم ورونه دي د مخکې نه دا په خفګان کې دي، په تکلیف کې دي او په پریشانۍ کې دي، چې موږ د دوی دا پریشاني ختمولی خو نه شو، د هغوی د خپل کور نعمول بدل خو په یو ځای کې هم نشته، که موږ له دلته بنګلې او جنتونه ورکوم نو نعمول بدل یې نشته دی. خو خبره دا ده چې په دې پریشانۍ کې موږ لږه غوندې کمزوري راولو، دغه کمی راولو. ډېره مهرباني په توجه سره د اورېدلو. یو جهان مننه، شکریه.